زما خو وی ګیله د یقین وکړي ولا تا ته ګنټو چغي وهلي اوس دا 15 ګنټو ته نو تیری پریږدو چې پوره شي کنه سره خري ټرن د پاري وټرن کې چغي خري ټرن د خري نو بل سره سشتوري نه غړي وړي وسو د تر اخیره پورې د دولستر نو ولا الله جواره چې جنت الما د کفر خبره لیکلی و موت الاصول مطابق را جنت الما ولا کفر ثابت کا مسه شروع کړه دم کیسه مجھے دا کسی نه کې نور بس کې هم دا کیسه ته پاتې شو اخیره کیسه دلیل خور سره شته نه کله هغه اخیره ته د لسم ترن د اجتماع اخیری ته د چغي وای دویم نمبر د جمعې په شپې تر سما ورته ویل چې موږ تفسیر شری نه کوي د جمعې په شپې چې دا صحیح معتل دا تعین وي تفسیر شری دې ته نه ما دریم نمبر دی وای حسین رضی اغوا شوه الکه دا په کوم تاریخ نیوسف د ګیډي ورا وستري کې تاریخ اوره په خوده شي مسلم تاریخ د کربلا د واقع هغه مسخ کو رخبو دلاندي او هغه واشه د بګر مجبورانه نه مذهب شو ماشاءالله سلورم نمبر ما ته ورته تعریف وکا هغه ته مشهوري معنی سره دام تحریف کول تغوی قاسم نه متری مولا منکر دی مرنه مطلقاً خبره کوي پس پنځم نمبر دی وی هغه چاینا دی باندې دی په دا تقسیم اوس ګوري جنت الما دی باندې تقبل کړو اوس او چاین دا هغه مطلقاً په علماء دی باندې رد کړي چې موږ رد کول به زموږ نمونه غستې وي شپږم نمبر دی وی د دیوبند تقریر مردان کې مردان کې نه وکړه دیوبند ویب سټ کلاو تباغیرونه موجود د الحمدلله وسم ما ته التزل تطلو ته ضرورت نشته رستا کې د زما کې د ولي کراغز نه بسختونه بار راغلي دي یو ځل به بیا راشي ډېر ملتانی خبره ته ما بار وکړه ستا کتاب نه پېښ کړ چې د باقي کې برات نه راکړي بیا وی بخاری شیطان لیکل ما درې ځل مطالبه وکړه چې دل پازو خه چې زما چا ویل چې بخاری شیطان لیکلی زه ته شکست منه وکړم کې بیا وی ادم علیه السلام ته سجده دغه بابا جوړ چې جایز ده الان کې د دلته یو تفصیل نقل کې ابن باس دی وی د بقیه ابن الله سمرقندی په حواله سره روایت نقل کوي وی الله رب الجلال ادم یو د موسی علیه السلام سره خبرې کوله ورته دته وایي چې وسله چې د ادم علیه السلام قبر ته سجده وکړي کایت نه کوي دا غدا هغه ورته ویل چې زه ما په ژوند دین ورته سجده نه کول په مړی به ورته سو کما نو دې هغه جواب کوي وکال او بر عبارت د بل ځا نقل کوي خپل عبارت نه ومنها ما ذکر في تفسير البان وفي اشاره الى ان سيره لادم على نبينا عليه السلام سيدنا ادم عليه السلام ته وهو مقبور كسجدتي لو او چې دا په قبر کې پسند د سجده هغه رسل کې په ژوندونی دی ورته کړي او غیر مقبور اذ الانبیاء علیهم السلام احیاء عند ربهم وكذلك ځکه چې انبیاء په قبرونو کې ژوند دي او د قرنګي اولیاء کرام په قبرونو کې ژوند دي مخکې کتاب حواله ورکړي هغه خبره په هغه پسې ولګول چې د آدم علیه السلام قبر ته سجده د دې سیده لکه په ژوند دي ورته سجده لګول او دې دې څه ډول او هغه ته سجده جایز ده پنځ بنیانو ټول مردا تحریفات کړی دي هغه بابا جی ته مشرک ویل ځکه ورته موږ دا دي چې بابا جی په عبارت باندې راشه قسم دې دا دروغ نه ویل چې مشرک ثابتول دي تګران دي خو دغه دروغ په عبارت باندې ټول مروي کتاب کې موږ دا جواب کړو ډېر دینه مخکې به راغی و استشفاء و مشورې اغستل پلان کې ګوره قایمي جمعیت التلاړو او په دغه شاول الله رحمه الله د ټولو کړي الته مراقبه وکړه د خپل کشف په حالت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړي دا شیخ زکریا صاحب هم لیکلي دي شیخ حسین علي صاحب رحمه الله هم لیکلي دي شاول الله هم لیکلي دي او مولانا قایمي جمعیت مولانا پیغمبر صاحب د حیات قائل له هغه الته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مشورې ام اقما چې مخکې فیض عن القبور او ما چې کوم مخکې کشف صورت پېښ کړه هغه قائل له هغه بس وته دیوبندې نه مخکې ما دیوبندې مسلک باقي کې پېښ کړ بیا وایي مدد په دې باندې 30 اکابر د سخت کړه دي چې مردي سے اپنی حاجات طلب کرنا شرک ہے نو ما خو چاوي ته چې الله نه زمونږ د پاره وواړه د دینه خو حاجات طلب کول جدا دي هغه مدد غوښتل او استشفاء جدا دي خو چې دا دروغ په کتابونو ما ته ځکه کتاب په کتاب خبره کول هغه نه دي تختې اوس د شپږم تر اخیری تر تیر پر لاري ورځ په کومه په اخیری تر کې ته راځي شو یره جواب دا ورک دینه درکړه تر اوسه ګوري عجیب خبره ده او ډېر ابن تیمیه مولا بارک ډېر هغه مرغي جواب یو ځل کړی دی ستاد مشر وای لایست علماء البصیر پنځبری وای داګي شیخ صاحب هم هغه ته کافر نه وایو الته قول نقل کړی او ستانه لیسه هم لیکلی ته خپل نه لچ قول نقل کول دا د عقیده نه ګرځي ورته ان تصید نقل لسرب بهر المخکزو مانه پنځبریانو عقاید نقل کول 81 نمبر عقیده زره پنځبریانو بیس کومه پنځبریان وای د نبی علیہ الصلوۃ ګورئ د مسلمانانو عقیده د نبی علیہ السلام جسم مبارک سره چې کوم خوره مسه شوی د عرش کرسی نه غوړه دا الشفاء صفه نمبر 2 ولا خلاف ان موضع قبري افضل بقاء
الارض او په دې کې څه اختلاف نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارک سره سمجم سره مسه شوی دار کائنات نه غوړه دلته به اجماع نقل کوي نقل ابو الوليد الباجي وقال وغير ما الاجماع ولا تنزيل ما ضم الاعضاء الشريفه حتى على الكعبه په دې باندې اجماع شوی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره کوم خبره مسوي دار عرش کرسی نه غوړه دا تعلیمه باندې فتاوا کې لیکل لیکن پنځبریانو مسلک وسوره جسد جلد اول ندای حق 313 وہی اس جسد عنصری کے عوض میں دے جنوئی جسد پہ عوض کہ نبی علیہ السلام تا برزخ میں ان سے بہتر اجساد ان ارواح کو عطا ہوتی ہے دا انبیاء دے جسموں نے بہتر اجساد نور ورکے والے کی جن میں قیامت بپا ہونے تک رہیں گے چرو بر قیامت پر باقی کیوں سی دے جسم سره چې کوم خاور مزه شو ال سنت اجماع او چې دا عرش کرسی نه غوړه او پنځبریان سره وای د دینه بل بهتر جسم ورکه اي په کائنات کې علی توحید رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درسي توحید وخیانه او دا شیخ غلام الله خان سے دلی کے سبب 500 سے بہرحال شیخ غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس مضمون سے کفر اور شرک و قوت ملتے یا پنځبری مولا ټول پرخو دا کړی شیخ غلام الله خان صاحب دغه دا ظاهر دغرنګي 83 نمبر بلال علماء دیوبند تکبیر کو برده او تحفۃ الاشاعت صفحہ 296 کی لکھی وہی شیخ زکریا صاحب د شرک واقعات نقل کړي دا وی اما فی کتب من الخرافات الواحد فهي كثيره لكن نذكر بعضها التي يشم منها رائحه الشرك واعطاء الصفات المختصه بالله البخور دا وی شیخ زکریا په کتابونو تبلیغ جماعت پر څو ډیر شرک دی خو بعضی ته غزر نقل کومه چې راغینه د شرک بوی راځي شرک دی بلال وی د دیوبندیانو تکبیر کو برده او دا وی مفتی شفیع صاحب مولا جاهل مخکې کې نقل کوي مفتی شفیع صاحب باندې باز کوي وای منګرت واقعا نقل کوي اور اس قبر پرستی کی او دا وی کفر اور شرک و بدعت اور رسومات کی دروازے کھل جاتی ہے مفتی شفیع صاحب دی عبارات اللہ آج تک جتنے بھی انسانوں میں کوئی شرک پھیل چکے اگر مفتی شفیع صاحب عبارات میں وی اور اس قبر پرستی کی بھی ابتدا اس سے ہوتی قرآن اور اس کا علم نہ رکھنے والے شیخ مفتی شفیع سے اچھا کتاب چر شپی نور خلاصو والا تو شیخ القرآن چې نور د قرآن په تفسیر نه پوهیږي اگر مفتی شفیع صاحب جاهل مفسر وي نعوذ بالله و د قرآن د حدیث نه خبره وي مقدسو شاون الله بارک ان ذلك و اس کتاب میں بہت سے شرک کی باتیں موجود تاسو پریخه سوچ تاسو باندې پیرانو یار شاون الله نو واخله تر مقتدی اسلام سے پورا ورسه 86 نمبر کې دا شاہ ابراہیم اللہ خود مشرک کو مخ کی رضا دا یوسف بن نوری رحمہ اللہ علماء دیوبند مسلم شیخ دے وی وی اغم په بریلیت کې داخل شوی دی البرهان الجلی صفحہ نمبر 28 کې وی دغه رنګ 87 کې دی وی علماء دیوبند تکفیر کبر دی او دا دی وی اکابر کباغین کون صفحہ نمبر 10 کې وی علماء دیوبند کفر او شرک سرپرستی کوله دی مشر وی دا مناسب صفحہ نمبر اکابر کباغین کو خزرایات ذمہ دار سره هر کو توبتونه دی وی حتی کہ بعض علماء جن کے فرار دارالعلوم دیوبند سے تھے دشمن اور شرک و بدعت کے متوالوں کے حامی بنے ہوئے تھے اور وہی سنت کلام لینے کی توفیق نہیں ہوئی ان کو اور ساری زندگی شرکیات اور بدعات کے سرپرست رہے علماء دیوبند شرکیات اور بدعات سرپرستی کا ورثہ مشر ہوئی دغلتی مقالاتی نیلی مخ کی رضا دے وہی تفسیر بالرائی چھ دے دا زندیق دے عنایت اللہ شاہ بخاری سے فرمائل او مخ کی شیخ طیب ہوئی فبأي آلاء ربكما تكذبان اے شیخ عبد السلام پتہ حضرت شیخ صاحب کم نعمتونو جوتلائے و اعتذار چې موږ لاغستي وغه کم بجوتلائے حتی چې پنځبیر ونه ثابتې کول والله احد ته بسم الله وګړه چا لیکلې وخه او تاسو دا خص کم جهان پاک پر پنځبیر وای اللہ نے فرمایا قلیل من عبادی الشکر کام کے آدمی حلالی توڑی ہوتے ہیں حرامی زیادہ ہوتی ہے رب قرآن کے وخیمہ تھا درنگ بیاوی پس بن میں شکر تو اللہ فرماتے سورہ یعنی اے خنزیر تو تعویز لے کے اے قرآن کو اے خنزیرہ دا بسم اللہ ورکا مکی زمانی سب نوسی دا خس کم جہان پاک والا 87 صفحہ کی وئی فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا بدعت اور شیخ طاہر سے وہی سنت حقیقتی موضوع دوالا کیا نیلی صاحب نے دے وہی اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ فرائض کے بعد مروجہ دعا کے قائلین کو بدعتی کہتے شیخ طاہر صاحب عنایت اللہ صاحب یہ رہتی تو فرائض نے رستم مروجہ دعا قائلین تو بدعتی ویلا او دیو حقیقتی موجودی سب 6 سال کی شیخ طاہر سے وہی بات سنت تھا حوالے میں تمخ کے پیش کو حتی چې مفتی کی بیت اللہ صاحب رحمہ اللہ پر مستقل رسالہ لکھی دا دغه صاحب وسو د پنځبانی شیخ طاہر سے بدعتی د پنځبانی مفتی کی بیت اللہ سے بدعتی دا واخلے د شیخ طاہر سے صفحہ نمبر 66 فرض نماز کے بعد امام مقتدی کا مل کر دعا کرنا سنت ہے شیخ طاہر سے بدعتی رہی پر اس بات من برست بدعتان کی خپل مشران دی بدعت مرکزو عقیدہ نمبر 90 تھا احمد سعید ملتانی جماعت میں اخراج دا صرف جماعت دستور کے خلاف ورزی نہ وجہ محکمہ پیش لگا او اقوی و یہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گستاخی کرے گا دوی دوال اکابر کباغ کون صفحہ نمبر 46 دواورا وہی
वही दूसरी तरफ उस्ताद मुफस्सिर मौलाना हुसैन अली साहब लिखकर खुद गुस्ताख बेअदब और मिल्लत इस्लाम से खारिज होता है, क्योंकि गुस्ताखी रसूल की कुबर में शक करने वाला भी काफिर होता है। उस्ताद सुबहान हुसैन अली साहब ने सर मुशरिक और काफिर हुए से होगा ना دايره ونه tinggi نصوص لك دا تاسو د دین مخ په تاوال کنه مړه دا لرګ دین لرګ کنه براتین شي هغه خپل ته لګوي ځاني سامانو دا کم دی او تا کم ته لګوي مطلب الله بنده بسم الله الرحمن الرحیم مبتدی بدما توکل ها مبتدی بھی او اته غنټې دي لیکلي نو مبتدی چې اته غنټې ماده خو تاسو څه واره جړل ته بیا خلک نه ګوري یو دلته راغلي بیا خبرې کې وای جمعیت ولا کوبر د مبتدی جمعیت ولا چاته وي سفر خان صاحب دنه دغه وستا دا غره خیره چې تو بګار شي امین صاحب او کاوین دغه شي ولهم برید دغه دغه دی پاده نه کړم چې برید دی پاده نه کړه ته خیر د قدر ثاني کیږي څنګه دغه دی برید دی پاده نه کړه داګه دی پاده نه کړه دغه به وایي برید ته باندې وایي چې تاسو دې د جمعیت نه کارو کو وای د جمعیت شپې تخصیص وزنکم مشر دی وردا حدیث کې راغلي دي په بعض روایت پر روایت کې راغلي د جمعې په شپه باندې کوټ راځي باندې انتظار کوي چې دغه کته تخصیص نه کوي مشر دي په حدیث کې راغلي نو مې دې په حدیث درو ویلو ته جواب نه درځي وای د کربلا مفتی صاحب ما ته وې د کربلا دغه تاریخ چې ده په دې باندې کډیا سره ان شاء الله بس کې هغه ته ما دغه واقعیا کدا صحیح شي ته نه جواب وکا کم تاریخ لیکل دي ا تاریخ پیش کا اصل کتاب پیش کې وای قاسم نه چې باندې ما ته وې چې ستا ما ته وې ته مر مانو کا به پته ولګي چې کم په دې خطابت ولګي خبر منکر کا دې ته په خروج درو سره چې روح تا ته ما وایي چې تمر څه ته وي خورونو کې حبس القلب وته وي هغه ته پوهیږي به ما ته وایي وې دعا بعد جنازه باره کې د خدای مسلمانانه اخا هغه کې ما ته جواب درکړم مفتی صاحب به ما ته ابو اللیس ذکر یو کې وې داګه بابا چې په اشاره علاج نسیجه تل ادمه وې دا خو ابو اللیس په هغه کې واقع چې دا خو فيه اشاره داګه بابا خپل استدلال له وفيه اشاره الى ان السجده خپل استدلال په ذکر کې وې په رحمان د کشف کې دا هغه کشف کې دوی هاي هاي دا کشف کې به د مشوره کار کوله دا کله کفر د مفتی صاحب به وې وای ته دیوبندی نه زه چې سم دیوبندی ما داسې بل دیوبندی نه زه حقیقي دیوبندی او ته بنسبت دیوبندی تا دیوبندیت باندې کوم دیوبندی په نوم باندې الحمدلله فخر کوم ما فخر علماء دیوبند په نوم د دیوبندی دشمنان دیوبندیان چې کوم دشمنان هغه مين ثابت کړ دا دیوبندیان نه دي پوښوي به ماته پدې کتاب درو فاتحه کا طریقه پدې کې دي چې الله سے طلب مدد طلب کرنا مفتی سے دا مخ کې پکې نه وره اللہ کے پاس سفارش کر کے مسائل دور کر کے کو کہنا چاہیے اللہ تو وہ ہے جو ہمارا سفارش ہوگا سرے شرک اور کفر ہے مفتی سے وہ درو بول میں دیوبند باندھے پوچھے اور بے وقت نسیانت پر مستقل پدی باندې بار خبر خبر دی وی اذا نیلوی سی جوئی وکیرا علماء پدی باندې اتفاق ده چې نبی صلی الله علیه وسلم د کم وجود مبارک جسم مبارک د کوم خاص نه کېدل هغه د عرش نه پدی باندې به حواله پیش کړي تو قران حدیث نو په حواله پیش کړي حدیث په قران راخه بلا مفتی سے وہ ستا مشروي روح وزي و ته مشرانه ته غلو شیخ سلیم الله خان په عالم خو هغه دا روح وزي او په جسدي مثال کې دغه کېږي ته روح صاحب خان سره قران حدیث میں ثابت دي چې روح پاسمان کې ده نو تا خو ته ولا بره دا ګر خطبات کوي الله پاک چې کله روح وستو الله چې کله روح وستو الله تعالی ته معلوم نشو چې په کوم ځای کې کېدما او نوذ بالله الله تعالی نو واپس ورته کې خو الله نه علم غیب ثابت کو نو دغه الله ته پته نه و علم غیب ورته بیا الله پاک دلته راوسته کې خدای الله چې وستو الله ته پته نه و الله بنده بلدا کدا عرش نه ورا متصبو هر ځای کې په دې ماته حدیث پیش کړي سلام خاور چې وجود مبارک دغه خاور سره هغه د عرش نه غوړه ده مفتی نبی له سلام چې استنجا چرته کړي په کم کاني هغه کانه د عرش نه غوړه ده دغه سلام وجود مبارک سره لګیدل ده چې څنګه ورته ته شه ده دا کوفر ده مفتی څنګه ارنه دا ته کما کړی ساته وې استاد شیخ په تفسیر د قران نه پوهیږي مفتی څه دو اوس خبره وکړو هغه وبما خان خلاصي ګوري تا ځان ته دیوبندي علي ته ځان ته جمعیت کې ځان کې غټ عالم وي ما یو څه نه حسابه اوس لمرغنا بعد د الف لام نوانا او سید اول رکوع کې لیکه قرآن مجید دیوبند ته وسله کوي ته په تفسیر کوي کذا ته ما خلاصو سره تقریر نه ویله ته پاتې خلاصو دا ته ما ته نشول ان شاء الله مستلمه په باغ کې ان شاء الله وکابر کابر کون کې وخه باغ علماء دیوبند خبره پاتې کې دا اکابر کې باغ کون کې دي علماء دیوبند دا وایي جمعیت دا وایي نو ته جمعیت دیوبند ولې وایي الله بندا او کته نرشد اکابر کې باغ کون دلیل وګورئ سره تاسو وګورئ کنه بیا وایي تفسیر بالرایت هغه چې پلانې وایي تفسیر بالرایت چې لازم دقت ته تفسیر بالرایت سره متصيبه
ته دا غبره کې تاسو کا چې دا غبره کې مان نه خاص کم جا پاک ته بار بار خبره کوي ما مفتی دا چا لیکل دی دا ولګ نوم والا د الله بنده ته راګي بابا نه انکار وکړو سربار خان صدر نے انکار امینو کالو نے انکار کو ما ته خجا کم جا پاکستان دے وی پرائز کے بعد اجتماعی دعا خبره وکړه څومره درو وی پرائز کے بعد اجتماعی دعا پلانې وای شدا سدي بدعت تي او شیخ طاهر رحم الله وخه چاغول دي جایزي زبتا ته وخه ما احسن پتاوه کې لیکل پرایز نه باندې څوک دوا کوي او نبی صلی الله علیه وسلم 30 سال منځونه کړي ما ته یو حدیث وکړه نبی صلی الله علیه وسلم راغلی ولته اوس خیمه کتاب راکا حقیقت مودي الله صبر وکا پدې کې حقیقت او اوکے دا صبر کا دعا بنانے کے لیے اوکے میں کو بتانے کے بعد بات قبر پر دعا کرنا سنتے ہیں پر نماز کے بعد اماموں کو جو کا مل کر دعا کرنا سنتے ہیں کہ اتفاقی کا شراب میں ملتا ہوگا انتظامن استام شان وای بتاؤ پریتے کے رکھا پتا برته کې دا کراول دوا باندې نه سب حرا والا دوا باندې سنتا سب حرا والا 527 تک 27 تک 303 دي هغه هغه کوم تک لفظ نه بعد دوا د پیغمبر نه ثابتو هغه کوم دادي او بل الله پتاوي ول لیکلي دي دا بدعت دي کدا دی وګڼه دا د ما دلته انتظامی دلته نه التزام وکړي دلته دا نه چې نه به دي کې بداوخه چې دا کومه دوا چې تاسو کوی چې امام سلام وګرځي تاسو چې امام ته سلام وګرځي او تاسو چې بیا امام را مخ کی او چې امام ناصر کې تاسو سره راځي کې هغه حرکت کې تاسو حرکت کې دي اتفاق ما ته د حیات ما ته وخایا هغه دغه حیات نه ویلې پوښوي متوجه به کوم خبره باندې مخکې ته خبره کوم دا د امر تحقیق المتین والا درې ځای لیکلي تحقیق المتین والا ويقيل سمع المتاقل سمع المتاقل سمع ہوتا سبا خان صدر وہی جس مطلب ہم عقائد کہتے ہیں جن امور کا ہم عقائد کہتے ہیں ان کے وہ سب قطعی ہے اور ان کی دلیل بھی قطعی ہے اور سب کی سب ضرورت دین میں سے وہ من سے کمی خبر تشریع اہل سنت جماعت ہو من سے کمی خبر تھا کہ آغاز ضرورت دین نہ گنو اور ضرورت دین کے منکر تھا تعویل بالکل دے یہ ادھر تحفظ المناظر کیوں ہوئی وہ دین میں تعویل کرنا قبل قبول لحاظ دین میں تعویل کرنا اس طرح کافر ہے جس طرح کہ انکار کون تعویل ہے وہ مال اخرہ کا مال اس چیز بتاؤ دارالعلوم دیوبند کا بتاؤ دارالعلوم دیوبند دغلا کا دا مشهد وای دا موږ د ضرورت دین نه غنو آئے اور ضرورت دین کی تعویل کفر ده انکار ته کفر ده دا ما سره ته دارون دیوبند تا دارون دیوبند وای امام اعظم کا قول مشهور ہے کہ سمع موتا ثابت نہیں دلیل انک لا تسمع الموتى وما انت بمسند القبور اغه مشهد دې کې انکار او تعویل کفر ده ځکه ضرورت دین نه او دا وای دې شه ته حق انکار کړو اما بل مشهد دې ضرورت دین منکر کافر ده په موږ دین کې شل زدا مسله ده چې په دغه نه د ضرورت دین انکار کفر ده دې شه ته حق انکار کړو لاندې لیکلي بی بی شیطان حاج دې په حدیث کې ته په صحابو کې ماته وکړه حدیث مواد مفسده کړي په کوم ځای کې چې نص راغلی د په هغه حدیث کې شیطان ها تعویل کړی دی مان تم بعلمین سی فرمایي په هغه حدیث کې اختلاف کړی دی په مواد مفسده کې تامات تکلیف کولو په مواد مفسده کې اختلاف کړي صحابو ثابت کو صحابه به حدیث نه انکار منکر رشي به دې بندي عالم وي شیطان ها په قلیل بدر کې تعویل کړی دی هغه کلام یې طریق تعویل کفر دی دلته به لیکلي دي او وکړه بشک عائشہ سے صدیقہ ته سما کا انکار کیا مان تم بیاسنا من دلته ما کلی کې تعویل چره هغه کړه مان تم بعلمین سی کیا او مجھے تعویل په کفر تامه ته خپل تکلیف کولو په مواد منصوصو کې بکم سے کې حدیث راغلی باغې کې دي انکار یا تعویل خو تعویل دا خو بیا د حدیث نه کړ راغلی د دې باندې علم په عقد کې انکار کړی دی پوښه دا وی دا چې ده اگر ادراک اموات کو نه بشد د حدیث کې نه څه پدې کې انکار از ادراک اموات کو نه بشد کدا چې انکار دی د اموات نه چې ده نشي دا انکار د کو نشي دا به الحاد شي او دا مشهد وي ہمارا مشايخ کی جملہ سمے ہوتا کہ غیر عقیدت نبی بن اوتان اور آخر کے لیے وہ جو لوگ ان مسائل میں کچھ اور رہتے ہو کچھ بھی ہو جو بند سے کوئی تعلق نہیں ہے اور دیوبندی عالم وہ قبر میں ظاہر کی عبرت ہوئی کہ نہیں ہے وہ ان اوری صرف عبرت پر دی اور اگر خطبات وہ سوق دا وہ صرف دا ما عبرت پر دی وہ اگر دا شیطان ہاں بری دے وہ فدیما نے ہمارا جواب رکھا دل کا زما سر دے خیر بتاوا دا دیوبندی عالم دے وہی مری ناوری دا صحابہ کی دا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بل دوی قتادہ وہ دا معتزلی دے او دا صحابی دا جو پتہ کر کو انٹر کے ما ویلو هذا شاء اي ما احنا مثل ابن امام دا ہے بسم الله الرحمن الرحیم دیار لسم پرنده بلا مولش پدی کراغه ما ته ته جمعیت والا چاته شخص صدر سبو کړو چې ما ویل جمعیت تنظیم کې نه ودا او ما پاګی باندې دستور زینت علماء درسلور پر پیش کو کاش کې دغه ته توجه وکړي
دویم نمبر دې ماته د کربلا تاریخ ته پیش کما چې مفتی شفیع صاحب رحمه الله په دې باب کې مستند به خبرې را نقل کړي تاریخ نه واقعي کربلای په لیکل هغه دا ثابت کړي چې حسین رضی الله تطلو بقید دا ټول تفصيلات حقیقت لري. دریم نمبر دا غیب او څه خبره بیا راوست مونږ دا غیب به چې دا نبی ویلي قبر ته سجده د الزام ولګو پاکي باندې. سلورم نمبر د مخ کی زیرا قائد جمعیت مولانا عبد الرحمن صاحب دامن برکاتو خبره بیا راوستله او اختیار مشوره کول الان چې هغه دا نبی ویلي اختیار مشوره کول هغه لارو الته مراقبه کوله اوس مراقبه اختیار مشوره شو دا شاول الله مولا او دا فضائل د زهج او د ټول کې لیکل دا ټول اکابر قائل سواره پس بریاله ان شاء الله باندې به کله خبره وکړو. پنځم نمبر د ما چې ول رسول الله جسد مبارک چې رقم سره مزه شوی د عرش او کرسی نه غوړي به ما ته قرآني حدیث نه به سر دي نه دي اجماع نه بدی د اجماع نه منکر دي ما په غیر څه قانون باندې مولا اجماع نقل کړي په امداد پتا وکي نن پته ولګي د دیو بندي حالات د دیو پته چې غیر مخالف سره په یو لار باندې روان نه د اجماع نه منکر وکړو بیا قیاسونه په غیر کوم کانه د اسماعیل سره کړه پلان کې نعوذ بالله دا خبرې به خلک اوري ستاره کومر به بار دنیا ګوري ان شاء الله. شپږم نمبر دی غیر ثابت کو پلان کې نو باغې باندې امام اهل سنت پوره کتاب ازاله الريب لیکل دی او په هغه باندې زمونږ د بریلیانو سره مستقل تاسوات کې مناظره شوې ده. وم نمبر وای وس بل مناظره وکړو خلاص داشته غسل ته ورسو باندې پر ټرن کې اخیری ټرن دی چې وਹੀ حالت دی دا بیا ما ته وای اکابر کا باقی کون باقی جمعیت ولایت کې جمعیت ولا نه دی علماء دیوبند نمونه رسول علماء دیوبند عبارت دی ورکه جمعیت ولا خو زما شکست کله علماء دیوبند نو خو به خپل شکست تسلیم کړه دروغ نه وای. لسم نمبر کې راځي او پیغمبر نه دعا بعد الفرض نه ثابت مستعمل مشر خو سنت ده کنه ګوره فرض نماز کے بعد امام و مقتدی کو مل کر دعا کرنا ثابت دا امام اور مقتدی یو ځای کېدل او دعا کول د اجتماعي نه دا سنت ده. مستشار شیخ طاهر بدعتي نشو استاپه کول باندې پیغمبر دروغ نه ویل دعا جوړ نه وکړه دي بیا په اخر کې بیا واپس ټرن واغسو شیخ صاحب پلان کې دالی کلی هغه یو کیسه بیا شروع کړه. الان کې شیخ سربراز خان صدر سے برابر سماع الموتا په مقدمه کې پوره تفصیل کړی چې دا د عقاید او ضرورت سره تعلق نه ساتي تحقیق به هر خپل طرف ته تحقیق کړی. البته ما کتاب ولي کو پنځپریانو په دې کې دومره غلو کولا چې د سماع الموتا قائلین کافر نه پيوه صاحب باندې لسلس فتوی لګولې حواله نقل کړي مقدمه کې مونږ مجبور شو کتابونه ولیکو بیا راغینو پس عائشہ رضی الله عنها تعویل کوي هغه مطلقاً انکار نه کوي تعویل کو پر نه دی جدا خبره ده په دې بار زوړ بهر سره اعظم ما پاوله کې د تویلا د جمعیت د تکفیر د پاره بر جمعیت العلماء اسلام د ذمہ دار عبارت پیش کې تر اوسه پورې پیش نکړل الحمدلله دستور مرتبه پیش کړو ځین ورته په جمعیت کې ډېر پنځپریان هم دي دا غي سره بسکه حوالی می پیش کړی به مې ورته چاله مشه د عثماني سفر عثماني دا کابل په جمعیت کې اداستا په نسبت کافری ته مطلقاً کې تکفیر کې. دریم نمبر ما ورته شیخ طاهر صاحب نیلوی صاحب سجاد بخاری قاضی شمس الدین مفتی توصیف صاحب مفتی بلا صاحب حتی چې وحدان صاحب دا کلیپ راغلو وای ما ته شیخ طاهر صاحب ویلا چې مونږ جمعیت العلماء ولا ته کافر نه وای تابع کلیپ اوریدلې کړي پر ریکارډ باندې موجود دی. اوس ګوره څوک چې کافر ته کفر نه وای دا کافر دی دا شفاء د 365 ومن شک فی کفر یوازا به کفر چا چې کافر په کفر کې شک وکړ سره کافر شو. اوس ګوره ټول پنځپریان ستاسو اصول مطابق کافر شو او په سبب نمبر 388 لان ادخال کافر فی الملت واخراج مسلم عنها عظیم فی دې زکا یو کافر ته مسلمان ویل په اسلام کې داخل ول دا عظیم کفر دی ستا په نسبت باندې پنځپریان ستا په نسبت باندې ټول په ټول باندې کافر شو. مخکې ورته ما ویل دا څنګه تعرضات چې ته ثابت دي ما ویل عائشہ رضی الله عنها په دغه کې ما تضاد پیش کړو چې چا دا ویل چې نبی سم الله سره په سترګو باندې دروغ ویلي دي تر اوسه پورې جواب راته نه راکړي دا ستا ورزیه مورلنه د جمعیت مخ کې هغه تاسو صحابه کرام کافران تلله او خپل مشران دي کافران تلله دی وجنه نصيحت درته کوم چې دا تکفیری لهجه دا لهجه په خوارجو کې نه چانو ورته چې کومه لهجه ده یقینا چې خوارج هم په تبه لعنت لګي دا تاسو وکړه به مخ کې زی. دریم نمبر ما د تویلو ګورم د تضاد جوړول لپاره اته شرایط دي د تضاد د موضوع د اوسې موضوع سره متصل نه دی یو موضوع کې یو ذات جدا دی او بل موضوع کې بل کس دی دا غزاد جدا دی نو هر کله صغرا کبرا موضوع معمول کې اختلاف راغی نو تضاد پکې نشته تناقض پکې نشته الان کې تضاد د پر اتحادی موضوع د اوسې موضوع سره اتفاق ضروري او دلته دغه سيزونه نشته. مخکې نمبر بلال مولوی صاحب تمام ویلو چې ستاسو مشرانو دعا د مغفرت کړي دا غیر لپاره تاسو ویل شیخ طیب صاحب ویډیو موجود دی دا شیخ صاحب په دغه کې باقاعده وي مخبلو کسان ته
چې ډاګي صاحب جنازې ته لاړ شي زه به خپله وي په سفرون د دې وجې نه راغلم د شیخ سربار خان صفدر صاحب په جنازه کې بندیالو ټول پنځپیران ولاړو هلته د سټېج نه د حیات النبي مسله وچړلی شوله بیا زاهد الراشدي صاحب په هغې باندې مستقل امام الرسول نمبر هم راوړی دی معذرت وکړو اشاعت التوحید والله حالانکې شیخ سربار خان صفدر خو ستا په هېڅ کافر دی دا ټول پنځپیران مشران چې کوم د پنجاب والا په هغې کې شري شوي دي کافران کړه ابل قاضي عبدالرشید صاحب د پنډۍ والا چې هغه یقینا دیوبندی او حیاتي ټولو پنځپیرانو سیوا د خضر حیات نه پکې شرکت کړی دی ستا په نسبت باندې دغه ټول پنځپیران هغه کافران وګرځېدل ولې د قرآن نسته ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى د مشرک د لپاره قرآن وایي د سره هغه فاتحه جایز نه ده د سره ولا دعا جایز نه ده او فتاوا عثماني جلتین صفحه نمبر 248 خیر الفتاوا جلتین صفحه نمبر 225 کې لیکلي دي چې د مشرک په جنازه کې شریک کېدل یا هغه لپاره دعا کول دا بالکل جایز نه دي آپ کې مثلا ان کا جل 125 کې واضح لیکلي دي دی وایي دا په دین پسې استهزاء ده په شریعت پسې استهزاء ده د بلال مولوي صاحب په نسبت باندې د خپل مشرانو هغه استهزاء کړی د بشریت سره مستار اصول په نسبت باندې د ټول پنځپیران کافران شو په دین پسې استهزاء کوونکي شو وسته وایا چې ستاره مشران د کوم طرف ته ورسول دویم نمبر دی وایي علماء دیوبند چې څوک پیر کوي کافر دي دا مالا د اصول راواسته ستاره صغرام د سره باطل الله دا فتاوا محمودیه جلد 2 صفحه نمبر 464 صفحه نمبر 464 کې دین تبوس کوي یو سلام علماء دیوبند کافر ہوئی داغی بارے کی بس الجواب جو شخص علماء دیوبند کو کافر کہتا ہو اور اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتا تو وہ شخص خود ہی خطرناک حالت میں ہے اور بیان کی ایسی شخص کو امام بنانا جائز نہیں اس کو کافر کہا جائے نہیں اس کا اقتداء کیا جائے اصغرا بن سره باطل رہا جو علماء دیوبند سو تکفیر کہے کافر دی او تکفیر تاسو کړه ستاره اصول مطابق ټول پدویرن کافران شوی او زه بیا وایم ردی مزه تبوس کو مولانا منظور منگل صاحب ډاکټر ذاکر نائک صاحب افغانستان طالبان امارت اسلامی اسماعیل هانی صاحب اماس والا چې شهید شو سعودي عرب علماء حرمین شریفین امامان شیخ الاسلام متقی عثماني صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت علماء مولانا عیسوی صاحب د هندستان دیوبند کابرین رابطه عالمی اسلامی مولانا پروګرام صاحب خپل مشر حسابي شیخ اشرف علي صاحب استاد شیخ مولا خان صاحب دا ټول د جمعیت کلک تایید کوي او د دین او جن تقویت ملایوي جمعیت ته نو اې دین کافرانو نه استاد نظام دي ځکه کوپر ته جسو تقویت ورکې دا خو کافر دي مخکې تمام په دې باندې حواله پېښله استاد نظام دي دا ټول پښریال د عالم اسلام د عظیم افراد چې ټول د دې مری استاد نظام دي دا ټول کافر شو تر دې ټول کوم طرف تلاله بلال مولوی صاحب بهرحال ما پاوله کې استاد داو باندې غلط باس کړو چې تا چې ویل شو دین کوپر لازميږي دا لازم المذهب ليس بمذهب باقي معرفه او تفصيلي عبارات پېښ کړو بهرحال بلال مولوی صاحب چې متلمه ولا کافر دي علماء جمعیت علماء کې هیڅ چا حواله پېښ نه کړله هغه ورغه شیخ سلمان صاحب درس مولانا میو کالو صبر مولا وغیرہ کا دیوتا الحمدلله ما رغي جوابات ورکړي او د مناظرین مخکې ما بار بلال مولوی صاحب ته وی چې بلال مولوی صاحب درس به وکړو چې کتاب په کتاب به خبر کوي عبارت به بشکې به کتاب برکه به جواب کوم زه هم ستاسو کتاب پېښ کوم طالب یعقوب مخکې به زما سره د زما سره پغې نه وتی یقین کتاب په کتاب زما بحث نن به ټول کافران په اصول پنځپیران په اصول کافران ثابت کړي په خپل اصول سره او دویم نمبر دغه بلال مولوی صاحب پاغي سره الحمدلله د علماء دیوبند بچي زمون دغه مشران دا به یو ان شاء الله کافر غوسه کې گمراه نه ثابت کړي بهرحال زه په اخر کې بیا وایم ما پنځپیرانو ته کافر ویلو د بلال په اصول سره پنځپیران بیا زما کلیپونه مخکې کټ کړو زه بیا وایم چې کوم پنځپیران دغه شي چې راغي په دې دی لزاري شوی چې ما ته کافر ویل زه بیا وایم چې ما کافران نه دي ویلي د بلال په اصول سره مې ورته کافر ویلي ځکه دې غریب راغلو چې جمعیت علماء ولا تکبیر وکي او ټول خپل مشران د دې کافران کړه دا اصول سره څو کړل صحابه کرام رضی الله عنهم یې کافران کړه په خوارج کې هم څوک دا نه پیدا شوی چې دوه عبارت یو ځای کې نتیجه تر وباسي دا ته ما اوله کې ورته چې عبارت پیش کې د دې عبارت د لازم المذهب وخی چلو کوپر غلره خبره لازم المذهب نه خو بل عبارت دراوست تر تایید د پاره به پیښو دین معلومه شو د خوارج او ارواح د من هیرون چې د کوم خارجيان را پیدا شوی دنیا کې خو زه ایران یم د نور ملګری خو زنه پیژنم خو یاسین مولوی صاحب پتا سو کې د غوادان مولوی صاحب سره هغه اصولي خلک دي تاسو سره څنګه ناشته په دې راته تعجب کیږي یقینا ګورو تعجب راته کیږي چې تاسو سره څنګه ناشته دویم نمبر او بلال مولوی صاحب اخره کې ورته بیا وایم خبر ډیر اصول ته تلی او زمون په منځ کې ربن پیرانو سره د ټولو سره دا د کوپر شپ فتوی ختم شوی وي موږ مخکې مناظرې کافرانو ویلو هغه کې مرته چې موږ درته کافر نه وي ګمران وي بلال مولوی صاحب خبره نه کوي چې ما جواب لازم صرف وي ما دا ثابت لدا نه وکړه نه جواب نه کړی دی به بسم جواب کوم دی به بسم جواب کوم دی درې منټه کې دا وایي چې ما خپل دا ثابت کړی ټیک د نوې خبره غلط بل د نوې خبره کوي مې په
مفتی صاحب سامنے کتاب نہ رکھ لیں ہم نے دلیل پیش کوم صحیح ده چې کوم لو شی مفتی صاحب هغه لو ز پاغه کړه دا ماته وی غو کړه صحیح نه نه کومه نه کومه د جمعیت والا خبر تا مفتی صاحب وکړه کنه خو چې تا ته ما دا وړي چې جمعیت والا سره باندې ځکه اختلاف ده جماعت کې اختلاف ده دین صحیح ده بیا تا ډاګیرو بابا کتا ته ما پاره پیښه نه ډاګیرو بخپل سیلالو بیا ما ته مخ وی هغه مراقبه مفتی صاحب مراقبه بدا شي بیا ما ته وی په دې باندې دې اجماع نقل کړي مفتی صاحب خو دې اجماع دې دین په دې اجماع ده الله بندا وخه اجماع نه شور کا انکار دا نه انکار کړي تاسو ونه څه صبر وكم في جواب اجماع تيمور تودروا اجماع إجماع كم وإجماع وقع خير ما أخو فيش مفتي قرآن فريد سيد يو درخواست کو خبر إجماع وقع خبر أنا مفتي قرآن فريد سيد من تیم مرکز بحیثیت صدر خبر مفتي قرآن فريد سيد بحیثیت صدر خبر دل منگا تیم مرکز دا منگ دستر یو خیل کرو اول خبر امدو اصول مطابق 15 منٹ تیم مرکز و دی با خبر اکی داس خبر جواب لازم یو صبر او دیم دا که بل ملګری کوم خبرو کون بیا خبرګان کله بیا مسله خرابي ته ما پتا وایي چې شیطان ها تعویل کړو ما سره مجھے پدې کې تعویل کول ورم کافر دی لکه جواب درکو یو وحدان سے خبره کوي یو چې ما د شیخ سی بویلو چیرې ټول جمعیت والا ما ته کوم ټول جمعیت والا ما خو ور ما ته پتا داوا کیسه پیش کړو زمنګ داوا یې سره مونږ ته نه امو چاله ثابت ټول جماعت هم نه ویلي هغه ته پوهیږي نو بیا وای زما ما ته دا خبره کړل صحابه ولې کې کوم اختلاف راغلی مو ته پاره کې د کوم فتوا باغې باندې د فقهاو کتابونو به هر کې د مسا جمعیت په او زما د اشاعت په کو ته صحابه زما عمر خپل انکار وکړ زمانه کې بیا جواب کوم دا پوښې بیا ما ته کوم تعزیت مکتسبو تعزیت کی چې ده کنه پاره ته ما کتاب پیش کو چې تعزیت تستامه شوی د کافر لمدر شغله جوړ مو کوي او د جنازې نه بعد خیمه کاغه خلک وګي کنه هغه دعا چې دې مثال وکړه د جنازې له بیلګر مولې سي په خپل بیان کې ونی وای او یا بوسو پاروا د دې دوست داخله دي چې کوي پوښتنه په سوچ علماء دې وبند کافر وای وای سو علماء دې وبند کافر نه کافر دي او ته تا خبر وکړه سو دې خبر وکړه شرکت علماء دې وبند پلانې علماء دې وبند کافر به وای په پلانې کتاب کې لیکل چې سو علماء دې وبند کافر وکړه کافر کې ته اوس خپل اختلاف ته پوښتنه به وای مولانا فضل الرحمن سي ټول خلک خپل مشر غني متسبو ما د مولانا فضل الرحمن سي د کفر خبره کړي ما موجوده دي ویل هغه د عبارتونه هغه نشته د عبارتونه دا نه دي مولانا فضل الرحمن بارك ما دولة أغبى كراچه دا كل جمعيت ولا سادو ما جب بقول كراچه كبر معين زنكوما مبتدئوا ده كبر معين یا وای وکیل کوبر معین دا باندې خپل سین کوبر معین لكن وين ولا منصب كافر ذيك لكن وين اشتري هذا وي بيان مولانا سي وای جماعت ولا کافر دي ما نه دی ولې زم سات یو بل کافر ته خیمه پوښه ته باندې مولانا سے تو خبر نہ ہوا نو د خپل مشران من دفاع وکړه او جمعیت ولا من خپل کتابونه کړه او تجوی خوارج کی جدي سے ودا عبارتونه چې تاسو جوړ دا د خوارج نه ګټه هوتا مو ګټه خواري مجھے تجھے قرآن کی آیات کے جناب بجائے پڑھ دینا کہ جواب رہنا ہے دے میں دعا با سنت دا چلے بعد جنازہ راغی کہ میں تعلق کو ادا کچے پیغمبر نے کتاب میں مثلا افتراء دا اگے جواب رہنا ہے وہ سے ریمنٹ بات کرتا پورے بار اپنا شادر دا حکومت لیکن بتا کہ میں ہوئے تا سما خبر کو میں کہا دے کہ تقسیم بنے تقسیم دین میں بيد علماء دیوبند لږ کې علماء دیوبند کتاب میں د پېښ کو جا کوئی معتدله دی قائل دی بیا تا د حیات خبر
تعلق خبر نکولا تعلق کې تا ته مفتي صاحب ما وې چې ما ته د خطبه دا کې علمت نه هم چې پیش کو چې هغوی په دې جسد سره د سره تعلق نشته هغې جواب دې ته درغی دا نوې یو عبارت تفسیر پیش کړی هغې ما او تا ته ما وې چې نن ما خلکو ته دا تکفیري شکل مونږ وکړ چې دا د امت تکفیر کوي د صحابو تکفیر کوي د پیغمبر د نبوت نه منکر وو نن ما ثابت کړل مفتي صاحب تکفیر تاسو کوئ څه نه زه تا له اوس په دې بیا چیلنج درکوم یوه موضوع په خپل ځای باندې مقرر کړه دا شرم به د الله په ذات خلق ویني مفتي صاحب ستا په هېڅ باندې خو دې ابتدایي کومه مفتي صاحب دا مناظره خپل سړي ته واوروه چې انشاءالله دا به بله مسله چې اوس تا کومه خوښوي او دا تا خوښه کړې وه په اخره کې تا زما سره اتفاق کړی و بیا دې دوکه مه وکړه دا یې صرف بس زما عبارت دی دوکه دې وکړه هغې کې الله ورسره وویل اوس یو موضوع مقرر کړه انشاءالله تا زما سره لوز مې افتاب ته به مناظرې دې کې اثبات ته به راځي بس نه